أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. دا د کفارو مذمت قباحت الله پاک ذکر کوي چې کله د انبیاء علیهم السلام دعوت د حق کو کفارو په جواب کې وی چې موږ به تاسو د خپل ځمکې نه وباسو آیا به تاسو مرتد کېږئ بیا به د کفر ته واپس کېږئ الله پاک با پیغمبرانو ته تسلی ورکړه چې م پریشانه کېږئ د کفارو په دې جواب باندې دا ظالمان دي او دوی به مونږه هلاکو او د دینه ورستو به تاسو ته خلافت د ځمکې درکو وراثت د ځمکې درکو دا د الله طرف نه یو قانون دی چې څوک د الله نه یریدون کې دي اخیری خلافت د ځمکې او وراثت د ځمکې به د دی نو الله جل شانه دغه مشرکینو دغه جواب ذکر کوي وقال الذين اولا كسانو كفروا چې کافرانو لرسلهم رسولانو خپلتا لنخرجنکم ضرور مونږ به وباسو تاسو من ارضنا د ځمکې زمونږ نه تاسو مونږ د دې ځمکې نه وشړو آیا به تاسو زمونږ دین قبول کړئ زمونږ دین ته به واپس شئ ظاهر د دین خدا معلومیږي چې دا پیغمبران مخکې پسو دا پیغمبران مخکې په شرک باندې وروسته مسلمانان شوي دي او کفار ورته وایي چې د خپل کفر ته به بیا واپس کېږئ او چې کوم دی یا به موږ د ځمکې نه تاسو وباسو خیال کې راغله او حالان کې عقیده د مسلمانانو دا ده چې پیغمبر چې د مخ د نه مخ کې کافری نه په میانځ کې کافر او نه په آخر کې کافر پیغمبر د ابتدا نه ولی وی او د انتها نه بیا سي نبی وی پوه شئ به کنه د ابتدا نه ولی وی او د انتها نه سي بیا نبی وی جواب د دې نه داده چې د دې ګمان داسو چې دا پیغمبران با قبل البعثت د زمونږ په دین باندې دي د دې مشرکانو ګمان دا وو چې دا پیغمبران قبل البعثت سي دا د کفارو په دین باندې دی د خپل ګمان مناسب دا خبره وکړه چې لا تعودن تاسو به واپس کېږئ زمونږ دین ته الله تعالی وتوهه وکړه ربهم اوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ظالمان دي دی به مونږه هلاکو ولنسکننکم الارض تاسو له سکونت تر کو پزمکه د پدېزمکه د کافرانو کې اصل باشندگان به تاسو شي نیم بعدهم پس هلاکت دینا ذالک لمن خافا دا قانون دی دا غ مؤمنانو د پاره چويریږي د مقام د پیشې زمانہ وخاف وعید ويریږي د وعید د زورنه زمانہ څوک چې زمانہ ويریږي داغه عاقبت بسې هغه به حکومت او بادشاہي ابد دغه خلقو وي چنانچه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله نه یریدا اخیری حکومت د چاو د عربو حکومت ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول عربو سلطنت چاته حاصل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم واستفتحوا دی طلب د فتح کو کفارو با طلب د فتح کو څه مطلب شو دا به د خدای نه غوښتل چې خدای موږ له پدې مسلمانانو باندې سره کې غلبه راکې خیال کړه لکنه دا دعا به غوښتله
چې په دې مسلمانانو باندې په مؤمنانو باندې موږ څه شو غالب شو خو انجام څه شو وخاب كل جبار عنید نامراد شو هر هغه کسان چې متکبر او عنادګرو دغه متکبران او عنادګران دا ذلیل شو دغه سوال د دې قبول نش خیال کړه لکنه واستبته طلب د فتح کو دوی په مؤمنانو باندې دا یو ترجمه ده او دویمه ترجمه دا ده چې واستبته دی طلب د فیصله وکړو چې زمونږ د پاره فیصله په زمونږ د پاره فیصله پکار ده چې هغه عذاب دی خیال کړه لکنه لکه څنګه چې بل ځای کې فرمایي فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا فوشي ان كنت من الصادقين ته چې د کومې خبره وعده کینو هغه عذاب دی راوله د شپتاه نه مراد څه شی دی هغه چې کم دین واقع طلب د فیصله دی چې فیصله د عذاب ده دا دوه ترجمه دای په دې ځای کې شوی من ورائه جهنم دای نامراد شو دغه نامراده بیان الله تعالی فرمایي هغه نامرادی دا چې من ورائه جهنم رسو د دینه جهنم دی د دنیا د زندګۍ نو رسو څه دی جهنم دی ويسقى پدی بس کولې شي مما ان سودی د هغه وبد څه د ویني زوی وبد ویني زو د جهنميانو دا ویني زوی با پدی باندې کولې شي یتجرعه چې تیرې به دی پتری خوالي سرا جرعه ویلې شي ترخو بوس کلو تا یو سوغه ده خوګو بوته سوې سوغه خوګو بوس کلو ته سوغه وای اترخو بوس کلو ته شرق وای ابل وته سوې بل وته جرعه وای پوښ وکنه جرعه تریخ ګټ ته چې کوم نه جرعه وای خو ګټ ته چې کوم نه سوغه وای پوښ وکنه ولا يكاد يسيء قريبا ذا چې دی خوږی تیری کې دغه بولرا قریبا نه چې دی دغه په خوږ شکل باندې په خوږوالي سره تیری کې وياتيه الموت رادي بدتا دوی ته مرګ هر یو جهنمی تبا په ګنټه کې څو مرګونه راځي څو مرګونه ومن كل مكان راځي بدی ته مرګونه من كل مكان د هر ځاینا لکه دنیا کې یو سړی چې کم دی نو کله د کمر نه والوزي ویره مړ شو هلکه مړ نه دی پوه شوې کله په اور کې وسوځي هلکه مړ شو بیا وی مړ نه دی پوه شوې کنه نه دغه شان په دې باندې به د مرګ اسباب سات په سات باندې راځي وما هو بمیت دی بمړ نه وي مرګ به پې نه لکه لا يموت فيها ولا يحيا ومن ورائه عذاب غلیظ دغه نه به ورستو عذاب سخوي د لمبي عذاب نه به ورسته عذاب بیا ډیر سختي مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي ینددي د اعمال مثال الله تعالی بیانوي اعمالهم اعمال د دې کافرانو چې دي کرامادن هغه په شان د ایری وی د دې اعمال مثال د ایری دی پوه شئ وکنه په ایرا باندې چې باد والو دي ایرا څه شي نست و نابود د قشان د دې د اعمال بسې د بنست و نابود شي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا گرد و غبار پشان بوالوزی پشان دا غیر اشتدت به الريح چوالوزی پاغه باندې شیلای په یوم عاصف پاغه ورځ یخی کې پاغه ورځ د شیلای کې عاصف د عصف نه د عصف ویلی شي یو عصف پسین سره د کنه ذل عصف والریحان یو عصب پسواد سره ده سخت شلیتا عصب ویلی شي لا يقدرون دی بقادر نبی مما کسبو دا غمالونه چې دی کسب کړی وی علی شی په شی باندې دی بدرانه اعمال کړي حجونه بایم کړي او منځونه بایم کړي او خیراتونه بایم کړي هو دغه اعمالونه بدی ته هیڅ خیر نه راځي ذالک هو الضلال البعید گمراهی لو اذا علم ترى ان الله تنغره اے حبیب الله تعالی خلق السماوات والارض پیدا کړی دي د اسمانونو د ازمکه بل حق په یقین سره دا الله عبس نه دي پیدا کړی
دا د عبرت لپاره پیدا کړي دي. ان یشاء که د الله خوښه شي یذهبکم، ای انسانانو تاسو به لرې کړي، ویأتی بخلق جدید، راتله به وکړي په خلقت نوي سره. وما ذلک علی الله بعزیز، نه دی دا کار الله ته ګران. دا الله ته ګران نه دی چې دا یو نسل ختم کړي بل راولي. وبرزوا لله جميعا، او دوی ووتلو، دوی به ښکاره شي الله تعالی ته په یړه سره. په میدان د قیامت کې به ټول په میدان کې جمع شي. بروز څه ته ویلی شو؟ ظهور ته. ظهور ته مبرز، هل من مبارزن، جګړې له چې سړی راوځي هغه ته څه وایي؟ مبارز. ولې میدان ته راوځي که نه؟ نه بروز ویلی شو ظهور ته. فقال الضعفاء، بوایي هغه ضعیفان، للذین استکبروا، متکبرانو ته، دا کوم چې خوار سپیری که نه په دنیا کې، دی با خپلو متکبرانو غټانو ته وایي انا کنا لکم تبعا، مونږ خو ستاسو تابعو، مونږ خو تاسو پسې په دنیا کې درغلو. فهل انتم مغنون، آیا تاسو بچ کوونکې عنا مونږ لره من عذاب الله، د عذاب د الله تعالی من شی څه شی، مونږ ته ذره غونده کې بچ کولی شی. وا سپندیار کاکا، وا ذوالفقار کاکا، پوه شوې که نه؟ مونږ خو په تاسو به ټوله زندګي په تاسو پسې وقف کړې وه، پوه شوې که نه؟ قالو دی به ورته وایي لو هدانا الله، که مونږ ته الله رهنمایي کړې وی، لهدیناکم، مونږ به تاسو ته رهنمایي کړې وه. مونږ له خو قلهم نه راتلله، پوه شوې که نه؟ په اسمبلۍ کې به چې کوم دی نو به ټکرې به هم والې. سواء علینا، برابر ده په مونږ باندې، عجزینا، آیا چې مونږه فریاد وکړو، که مونږه فریاد کوو هم څه خیر پکې نشته دی. هم صبرنا، که مونږه صبر کوو، ما لنا من معیش، نشته مونږ لره نجات، مونږ له نجات نشته دی چې د دې عذاب نه خلاص شو. وقال الشیطان، وایي به شیطان، دغه مخکنی د اتباع او د متبوعینو مباحثه ده، دا اوس د شیاطینو او د هغې د تابعینو مباحثه الله تعالی ذکر کوي. وقال الشیطان، وایي به شیطان، لما قضی الامر، هر کله چې فیصله وشي د عذاب، شیطان به وایي ان الله وعدکم، بېشکه الله تعالی تاسو سره وعده کړې وه، وعده الحق چې وعده د رښتیاو وه. تاسو له یې ګوره پیغمبران در لېږلي وو او نصیحت یې درته کړی و. ووعدتکم، مام تاسو سره وعده کړې وه، ما د سره هم وعده کړې وه چې جنتیان تاسو یې، پوه شوې که نه؟ فاخلفتکم، ما ستاسو نه خلاف وکړو، ما ستاسو نه څه وکړو؟ خلاف وکړو. زما وعده د دروغ وه، د پیغمبرانو وعده د رښتیاو وه. وما کان لی علیکم من سلطان، نو ما لره په تاسو باندې غلبه، ما خو په تاسو څه زور نه دی کړی، نه مې تاسو په پړي تړلي یې چې راشئ چې کوم دی نو زما رضا وکړئ. الا ان دعوتکم، ما خو صرف دعوت تر کړی، فاستجبتم لی، تاسو قبول کړی دعوت زما. فلا تلومونی، ما ملامت کوي، ولومو انفسکم، ځان ملامت کوي، ما انا بمصرخکم، نه مزه فریاد قبلونکې ستاسو. سوراخ څه ته ویلی شي؟ سوراخ، له سوراخ، سوراخ الثقلا، کاپیه کې وایي که نه؟ له سوراخ، سوراخ الثقلا، دا بوره ښځه چې په بچي پسې جاړي دغه ته سوراخ ویلی شي. نه تاسو فریاد قبلونکي، نه مزه فریاد قبلونکي ستاسو، وما انتم بمصرخي، او نه تاسو قبلونکي د فریاد زما یې. اوس به یو بل ته جاړو. انی کفرت بما اشرکتمون، بېشکه زه ما کفر کړی دی په هغه شي باندې چې تاسو ورته شریک کړی ما من قبلو، د مخکې نه. دا د دې کفر نه ما پخوا چې کوم دی نه انکار کړی دی. خیال کراله که نه؟ په کوم د کومو بوتانو باندې چې تاسو د کومو بوتانو سره چې تاسو زه شریک کړی ما، زه په خپله په دغه په ځان باندې کافر یم. د ځان چې کوم دی نو واقع زه څه یم، د ځان دا شرک نه منم. ان الظالمین، بېشکه ظالمان چې دي، لهم عذاب علیم، د ظالمانو دپاره عذاب درناک دی. وادخل الذین، دغه مخکنی عاقبت ته چاو، دا انجام د شیاطینو او دغه د متبعینو. اوس انجام الله تعالی د مؤمنینو ذکر کوي. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها خالدین فیها، من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. د جنتیانو
ډالۍ به په قیامت کې صحیح هغه به سلامونه وي پوه شئ په یو بل باندې به د سلامونو تحیې او ډالۍ لیږي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه دا د کلمې طیبه الله تعالی مثال بیانوي خیال کړه کلمه طیبه صدا لا اله الا الله د دې مثال الله تعالی بیانوي ان ګوره اے حبیبا سرنګ بیانوي الله تعالی مثال دغه پاکي کلمې چې دغه مثال څه دی ک شجرتن طیبتن پاشان د ونه پاکیزه ده د دې مثال د ونه پاکیزه ده اصلها ثابتن چې جړې دغه محکم دي او فروها په سما او څنګه دغه پاسمان کې دي تو اوتی کلها کله حين ورکی په میوه خپل په هر وخت کې باذن ربها پایزندر خپل سره ويضرب الله الامثال بیان الله تعالی مثالنا للناس د پاره د خلقو لعلهم يتذكرون خیږي چې دې نصيحت قبول کړي کشران صحابه کرام ناستو لکه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وقت دا آیات کریمه مخه تراواچو وی الله تعالی مثال د کلمې طیبه بیانای چې دا یو پاکیزه ونه دا او جړې پزمکه دی او څنګه پس کې په اسمان کې دی ودا دا کوم ونه ده پوه شئ به کنه دا کوم ونه ده نو وی صحابه کرام غلی شو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هم خاموش ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه سیب دا ونه د کجوري ده دا ونه د صدا د کجوري دا پوه به کنه چې د دې میوه په هر موسم کې میلاويږي ځکه و قسمه میوه ده د کجوري اورې کنه هغه میوه د کجوري هر قسم هر وخت کې میلاويږي او ونم پاکیزه ده میوه هم پاکیزه ده خیال کراله کنه او سلور صفاتونه دي پاغې کې په کجوره کې سلور صفاتونه دي جړې مضبوطی دي خیال کړه لکه د کلمې جړې شي هغه مضبوطی چې کومه کلمه سینې ته نه نوتله کلمه طیبه دغه بیا چې کوم دی دغه نه وځي بنده اتیا سل کاله دغه کلمه وساتي نه دی بیا د دې کلمې سره د دنیا نه ځي پوه شئ پې که نه جړې مضبوطې دي او میوې چې کوم دی نو هغه پاکې دي میوې د کجوري هغه څه دي پاکې دي ځکه که پخوا کې ډیران کنه خو د ډیران اثر پکې نه وي په دغه میوه کې د ډیران اثر نه وي میوه پاکه ده جړې مضبوطې دي او څانګې اسمان ته ختلې دي دومره دنګې لکه څرنګه چې د دې کلمې څانګې څه دي اسمان ته ختلې دي پوه شئ پې که نه او څلورم چې کوم دی نه صفت یې دا دی چې هر زمانه کې دغه میوې خوړلې کېږي د کجوري میوې پوه شئ پې که نه هره زمانه کې خوړلې کېږي او هغه څښا کېږي نه خرابېږي نه ګوره انځر چې دي نه په دویمه ورځ باندې خراب شي پوه شئ دا نورې میوې هم زر خرابېږي خو د کجورې میوه دا هر وخت کې خوړلی کېږي دا څلور خاصیتونه دي په میوې د څه کې د کجوري کې دقسې مثال د کلمې طیبې دی چې د دې جړې مضبوطې دي او پاکوالی پکې دی همیشه دپاره او څانګې د دې اسمان ته بلندې شوي دي یعنی که سړی مشرق ته لاړ شي که مغرب ته لاړ شي دقه کلمه ورسره خیال کې راله که نه او په هر موسم کې د څرنګې چې دغه میوې په هر موسم کې خوړلی کېږي دارنګې د دې کلمې خیرونه په هره زمانه کې دا بنده ته رسېږي پوه شئ دا جواب چا وکړو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نو خیال کې راله که نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خوشحالم شو خپم شو پوه شئ به که نه وی بچیا دا ستانه کشر دی د ده لا د سر ویښته نه دي پوره شوي پوه شئ به که نه هغه له جواب یې وکړو او ته ورته حیرانه یې پوه شئ به که نه وزیرېده چا ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته وزیرېده چې داسې هوښیار بچی دله الله درکړی دی چې هغه ما له جواب راکړ او
د پلیتې کلمې مثال د څه دی هغه دغه د مړغونې دی د څه دی د مړغونې بوټی دی څنګه چې د پلیتې کلمې د هغې جړې کمزورې وي د هغې میوه کمزورې وي او د هغې اثر چې کوم دی نه کمزوری وي دغسې مثال د مړغونې دی د مړغونې جړې کمزورې وي په معمولي هوا باندې هغه دغه بوټی غورځېږي او خیال کراله پخوا کې چې ورسره پلیتي نو هغه پکې اثر کوي پلیتي پکې څه کوي اثر کوي پوه شوې که نه او میوه ترخه هم ده میوه څه ده د مړغونې میوه چې ده ترخه ده دارنګې د کلمې خبیثې میوه څه ده هغه ترخه ده نه د پاکې کلمې تشبیه الله تعالی د څه سره ورکړې د کجوري سره او د خبیثې کلمې تشبیه د څه سره ورکړې ده د مړغونې سره خیال کراله نو الله فرمایي ومثل کلمة خبیثة مثال دغه کلمې چې خبیثه کلمه ده چې هغه د کفر کلمه ده کشجرة خبیثة په شان دغه ونې خبیثې دی عربی کو ته هنزول وای مونږ ته مړغونې وایو اجتثت هغه ونه اجتثت من فوق الارض چې هغه راوځي د جړونه د پاسه د ځمکې نه ما لها من قرار نه د هغې دپاره قرار هغې دپاره محکموالی نه په معمولي هوا باندې راغورځېږي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت الله محکم کوي هغه کسان چې ایمان والا دي په قول ثابت سره ایمان والا خلق الله تعالی په دې قول محکم سره چې کلمه طیبه ده ثابت ساتي په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې او په آخرت په آخرت کې په ژوند د دنیا کې الله تعالی په دې کلمه باندې مضبوط ساتي او په آخرت کې هم د آخرت نه مراد څه دی قبر دی څه دی قبر دی دا آیت کریمه دلیل د څه دی دا دلیل د حیات قبر دی دا دلیل د څه دی د حیات قبر مفسرین د آخرت نه مراد دلته څه اخلي قبر اخلي پوه شوې پې که نه ځکه تپوسونه به په څه کې کېږي په قبر کې به کېږي من ربک من نبیک ما تقول په حق هذا الرجل الذي بعث فيكم دا څلور تپوسونه په څه کې کېږي دا په قبر کې کېږي نو د قبر زندگی دا د دې آیات کریمه نه ثابته ده خیال کراله که نه دغه د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه خیال کراله که نه هغه د دې نه چې کوم دی نه مراد برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه د هغه نه چې کوم دی نه حدیث منقول دی او جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب شرح الصدور کې اویا احادیث جمع کړي دي پوه شوې که نه او دغه احادیث متواتر ګڼلي دي خیال کراله که نه چې د فی الاخرتین مراد څه دی د دې نه مراد قبر دی پوه شوې که نه اویا احادیث جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب شرح الصدور کې ذکر کړي دي چې په هغې باندې د تواتر حکم کړی دی پوه شوې که نه نو گویا کې عذاب قبر یا ثواب قبر دا د احادیث متواتره نه هم ثابت دی خیال کراله که نه نو الله تعالی فرمایي ویذل الله الظالمین گمراه کوي الله تعالی ظالمانو لره ويفعل الله ما یشاء کوي الله تعالی هغه اعمال چې خوښه شي علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله نګوره اے حبیب هغه مشرکانو ته چې بدل ک نعمت الله تعالی کفرن په کفر سره پکار خدا لا چې د الله تعالی احسان پدې شوی دی روغ بدن او رزق قسمه قسم انعامات پکار داد چې دی کفر نه وې کړي واحلوا قومهم او دی نازل کو خپل قوم لرا خپل بچی خپل خاندان جهنم ته ورساو نازل کو خپل قوم لرا دار البوار هغه کور د هلاکت تا کور د ستا بور ویلی شي هلاکت تا بار یبورو د نسوارانه هلاکت ته وي او احلال ستویلی شي نازلولو ته حلا یحلو پدې کې درې بابونه دي یو حل یحلو
حلول دی، حلول نزول ته وایي. یو حل یحل حل دی، هغه حلال والی ته وایي. یو حل یحل حلن دی، حل پرانستلو ته وایي. څه ته وایي؟ درې بابونه دي پکې، پوه شوې پې که نه؟ او معنی د دریو واړو بدلې دي. پوه دا د عربی کمال دی، پوه شوې پې که نه؟ چې په یو لفظ کې بلا معانی وي. پوه شوې پې که نه؟ جهنم هغه وطن د هلاکت چې دی هغه جهنم دی. یصلونها دا جهنمیان به ورته داخلیږي. وبئس القرار او ډېر ناکاره ځای د قرار دی، ځای د سکونت ډېر ناکاره ځای دی. الله وجعلوا لله اندادا، دا مذمت مشرکین دیخوا او شو پیدا کو دی کافرانو الله لرا اندادن شریکان لیوزلو چې خلق گمراه کی ان سبیل دلار دالانا. قلت وتو اے حبیب تمتعو، پیدا حاصل کئی په دنیا کی. فإنما مصيركم بشکا زائد واپس استاسو الى النار اغا جهنم دے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، دا مخکنه مذمت تا مشرکینو او دا صفت تا مومنینو اللہ تعالی ذکر کئی. اے حبیبا زما بندگانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے. سورتا ہوایا یقیموا الصلاة چدیق دے قائم کی منزل را وینفقو عدیدی خرچ کئی مما دا غمالنا رزقناهم چی منور کردی دیتا. زکاتون دی ور کئی، صدقات تی کئی، سرن پپٹا سرا وعلانیتن او پا ظاہر سرا. من قبل ان یاتی مخیر دینا چراب شی یومن دا سورت لا بیعن فیه چنبی تجارت پاگی که ولا خلالا ندوستی. دا سورت را روانه دا چالتا پا تجارتم نکیگی، آلتا با دوستیم دوستی با هم آلتا نی. ایمان والا با دیو با دوستانی، لیکن دا کفار و فمینس کی با دوستی نوی. اللہ الذی دا ادلہ دا وحدانیت. اللہ غذات خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. دا سلورم دلیل دا وحدانیت. لتجری فی البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبین. دا شپگم دلیل دے چتا تو تینوار اس پگمے دایدتا مسخر کری دائبین. دا ابسطه ویلی شی طریقه تا کداب آل فرعون والذین من قبلهم. پوشی دائبین ما نسو مستمرین چی دا نور اسپانگمائی پا یو حال باندې روان دی، پا یو نقشه باندې روان دی مستمر. کم لاری چی رنبی پا اقلارو باندې بیامزی، کم رفتار چی مخکانه کئی اغا ورستیم کئی، صرف دا ملت دا دو ملتو فرق پاکی رازی. پوشی بکن وسخر لكم اللیل، اللہ مسخر کرے تاستا شپا ورځ اللیل والنهار. دا اوم دلیل شو. اتم دلیل وآتاکم، اللہ در کری تاسو تا من کل ما سألتم اغسزونا، ہر اغسزونا چه تاسو غختلی دی. کم چه تاسو دا اللہ نا غختلی دی ستاسو دا حال مناسب دا شان مناسب اللہ در کری دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کچری تاسو شمار نعمتون دا اللہ لا توحسوها تاسو نش شمار لے. دا اللہ دا نعمتون شمار نکیگی. ان الانسان لظلوم کفار، انسان دیر ظلم کون کے دے پزان باندے، کفار او دیر ناشکر دے. ظلم مبالغه دا پس کے پا ظالم کے، او کفار مبالغه دا پا کافر کے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ. چونکہ دا صورت ابراہیم دے نہ پاخر کے دا ابراہیم علیہ السلام ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی. پوش بھی کنا ابراہیم علیہ السلام دے پا توحید کے دیر لوی چکم دیر مخلص ہو دا طول انبیاء علیہ السلام نا لوی جہاد چے دے دا ابراہیم علیہ السلام کرے دے. دا دے وجنہ ابراہیم علیہ السلام تا حنیف ویلے شی او دا دین تم حنیف ویلے شی. ذکر دا یو عظیم جہاد پا
په نتیجه کې ابراهیم علیه السلام ته میلاو شوی دی او وإذ قال ابراهیم په هغه وخت کې چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای رب زما وګرځوه هذا البلد دا کلی د مصر دا کلی د مکې معظمې خدایا دا کلی د مکې معظمې ګوره که ستاسو خیالي وجعل رب اجعل هذا بلدا آمنا مخکې نکره ذکر شوې ده خدایا دا ځمکه چې کوم دی دا د امن وګرځې او په دې کې ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون نه هغه وخت کې لا کلی جوړ نه و صرف کعبه شریفه وا بلکې کعبه شریفه بنیاد قدر و انور هیڅ نه دی وجنه الته بلدان ویل دي او دلته څه دی البلد دی په شو ولي بیا کلی جوړ شو ابراهیم علیه السلام چې دا دعا کله کوله نه بیا خو بني جرهم راغلی او دلته کلی جوړ کړو پوه شو به کنه اے رب زما وګرځې دا کلی آمنن د امن وجنبنی وبنیا بچ کې مال را بچو زما لره ان نعبد الاصنام چې مونږ عبادت کو د بوتانو خدای ما او زما بچی د بت پرستۍ نه اوساتي زما بچی د بت پرستۍ نه اوساتي خیال کړه لګ ځکه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې چې کوم دین بت پرستی په خپل صلبي اولاد کې دغه بت پرستی نه ده شوی خیال کړه کنه صلبي اولاد یې څو 12 کسان ټول موحدین او اولیاء د زمانیو خو شي به او بت پرستی کړي دا هغه بني جرهم کړي دا چې دا سرګران او د چا د اسماعیل علیه السلام هغه بت پرستی کړي و خیال کړه بیا د دې کلی نه چوتل نه غټې د ځان سره واغستلې چا بني جرهم خيسته غټې و شي به کنه اې د ځان سره واغستلې خیال کړه کنه نو الله فرمایي رب انهن اے رب زما انهن دابوتان چې دي ازللن کثیر من الناس گمراه کړي دي ډېر خلق فمن تبعنی چا چې زما اتباع وکړه فانه مني دا د جنس زمانه دي چا څوک چې په ما پسې رالو دی زما مقام تعالی تعالی ورکي په مخلصینو کې بشمار شي ومن عصوانی چا چې زما نافرمانی وکړه فانک غفور رحیم اے الله تعالی ته بخشن کې بخشش کوون کې مهربانه چا چې زما نافرمانی وکړه نو خدای ته بخشش کوون کې معنا دا ده چې خدای دې ته هدایت وکړي ځکه چې لاوس ته د هدایت امکان شته ده ته ته هدایت وکړي او د دې لپاره غفور شي پوه شي به کنه ربنا اے رب زما انی اسکنت من ذریتی ما سکونت ورک اولاد فلتا بوادن پداسه بیابان کې غیر دی زرعن چې نه د خاوند د فصل خدای پداسه مېرا کې ما خپل بچی دی راکړل چاغي کې فصلونه نشته ده ګوره وته چې کم دین ته لاړ شي څوره زمانه تیرې شولې د ابراهیم علیه السلام نه پارایشتا اوسم چې کم دین او فصلونه مسلونه به پکې نه چې ته ډیر لري د سترګو په نظر به ته باغ کاریږي په مکه معظمه کې ما د بره ته احد ته وختلم د احد غرته د دغه غرته په مکه معظمه کې چې کم دین دغه دا د ډیر لري پورې ما تماشا وکړه خو باغ په نظر باندې نه راته خیال کې را لکنه الته کې غرونه چې دي کنه جبل مکه ده خیال کرا لکنه او جبل ریع ده او جبل ابي قبيس ده جبل نور ده خیال کرا لکنه انا جبل نور ته چې سړی وخیږي نو دا غینا ډیر علاقه ښکاری خو باغونه نه ښکاریږي بس خو چې ګورې نه دغه دی د مکې معظمې خار دی هر طرف ته ان فرمایي انی اسکنت من ذریتی ما سکونت ورک اولاد فلتا پداسه بیابان کې چې نه دی خاوند فصل عند بیتک المحرم پنځ د کورستا باندې چې محرم دی ربنا لیقیموا الصلاة ای رب زما چې دی قایم کی مانځل را دې د پاره مدل ته سکونت ورک
چې دلته به مونځ کوي د دې ځای مونځ یو پلاک دی پوه شوې که نه فاجعل افئدة من الناس چې ته راوګرځې زړونه د خلقو تهوی الیهم چې مایل شي زما دې نسل ته خدای د مشرق او د مغرب د انسانانو زړونه دې ځای ته راوګرځې زما د اولاد ته یې راوګرځې ورزقهم رزق ورکړي دي ته من الثمرات د ثمراتونه د میوه‌جاتونه اګوره حقیقت هم دا دی ښه شیطان چې کوم دي هر ځای چې او هر څه عمل چې کوي خیال کراله د مسلمانانو سره صحیح مینه وي دم هغه دعا ده چې تهوی الیهم دا هغه دعا ده چې د شیطانو سره چې کوم دی فطري مینه پیدا شي لعلهم یشکرون خی چې دوی شکر ادا کی ربنا ای رب زمونږه انک تعلم تا ته علم دی ما تخستو نخفي دا خبرو چې مونږه پټو وما نعلن مونږه اخکاره کوو الله زمونږ په پټو په ښکاره او ته عالم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق هغه الله لره ثنا ده چې مالې په بوډاوالي کې دوه زامن راکړل په بوډاوالي کې دوه زامن راکړل چې یو اسماعیل علیه السلام دی او بل اسحاق معلومیږي دا چې اسماعیل علیه السلام مشر دی هغه د حضرت هاجرې د بدن نه دی او حضرت اسحاق علیہ السلام دا د ساری رضی اللہ تعالی بچے دے ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللہ ما مقیم د مانځه وګرځې او زما اولاد خدای زما بچی هم منځګزار کې دا من پکې د پاره د تبعیض دی ځکه چې لا ینال عهد الظالمین مخکې ورته ویلي دي پوه شوې که نه چې ستا په اولاد کې به ځینې صحیح ظالمان به د دې وجه نه دا مینې تبعیضي د ابراهیم علیه السلام راوړی دی ربنا وتقبل دعا ای رب زمونږه دعا قبوله کړي ربنا اغفر لي ولوالدي الله ما بخشش کړي او زما مور پلار بخشش کړي دغه وخت کې دعاګانې د مور پلار دپاره غوښتلې ځکه لا حکم ورته نه و شوی چې دا نه بخم پوه شوې چې کله حکم ورته وشو چې ستا پلار ته نه بخشش کوم فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لحلیم اواه پوه شوې بیا د دعا نه غلی شو یوم وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الله مؤمنان بخشش کې په هغه ورځ باندې چې قایم سي حساب وللمؤمنین مونږ د پاره ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې دي دا زمونږه خوش قسمتي ده چې د ابراهیم علیه السلام په دعاګانو کې راغلي پوه شوې که نو الله فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دا د الله د طرف نه تسلی ده نبی علیه الصلاة والسلام ته چې زما حبیبه د کفارو په دې عمل باندې مه پریشانه کېږه ته الله غافل د دې د عمل نه دی ولا تحسبن الله گمان مکوا پا اللہ تعالی بانے غافلن چا اللہ نا خبر دے عما یعمل ظالمون دا عمل دا ظالمانونا انما یؤخرهم بشک اللہ تعالی محلت ورکی دی تالی یومن اغورتتا تشخص فیه الابصار چی بٹی بو خیجی پدی کی سترگی زدیولا محلت ورکوم تر روز در قیامت پورے اغورت چی پاگی که بسترگی بٹی بو خیجی محتوعینا مندی بوہی دا کافران د ډېر هیبت توجنا مقنعی رؤوسهم اوچتون کې به سرونه خپل لرا سرونه به اوچت کړي او منډه به د هیبت توجنا به منډه وهي دغه قناعت ویلی شو چتاولو قناع پړونی ته سوې پړونی ته قناع وي ځکه دام د سر نه تر خپو پورې د بدن نه چاپیری کنه نه قناع وته ویلی شي پوه شئ کنه او
لا يرتد الیهم نه به واپس کېږي دي تا طرفهم سترګې د دی په ښکته به کتلی نه شي د هیبت د وجې نه سترګې به یې بټي او اسمان طرف ته به ګوري وافئدتهم هوا زړونه به د دې الوتي وي زړونه به یې څه هغه به الوتي وي د ډېر هیبت د وجې نه هوا په معنا د حاویتون سره معنا راغورځېدونکي وانذر الناس او يروا اي حبيبا خلق لرا يوم د عذاب دا غورځ نایاتهم العذاب چرا بشي پدی بین عذاب يقول الذين ظلموا وای ظالمان ربنا اخرنا الى اجل قريب اي رب زمونږه مونږ له مهلت راکې یو نیټه نږدې تا خدایا مونږ له مهلت راکې خیال کرا لکنه چې مونږ دنیا ته لاړ شو او الته مونږ نیک عمل وکړو لږ غونډه کې عمر راله راکې الی اجل قریب یو څو ورځې ژوند نه غواړو ته به زمونږ ایمان وګورې پوه شې پې که نه بیا به مونږ سم شو خیال کې راغله نجب دعوتک مونږ به قبول کړو دعوت ستا لره ونتبع الرسل او تابعداري به وکړو د رسولانو بس د رسولانو خبره به بیا منو اولم تکونو اقسمتم من قبل الله ورته په جواب کې به دې ته فرمایي آیا تاسو قسم نو کړی من قبل د مخکې نه تاسو خو چې دنیا کې وای نو قسمونه هم کول ما لکم من زوال چې نشته ستاسو دپاره زوال تاسو قسمونه کول چې مونږ نه مرو دا اوس ته باندې څه وشو پوه شوې که نه تاسو خو چې کوم دی نه بلې دنیا ته راغلی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا تاسو سکونت کړی په کورونو د هغه خلقو کې چې هغې ظلم کړی انفسهم په ځانونو خپلو باندې تاسو د کفارو په وطن کې په ځمکو کې اوسېدلی وتبین لکم کیف فعلنا تاسو ته معلومه شوې دا څنګه عمل کړی دی مونږه بهم د دغې کفارو سره دا ستاسو مشران چې کوم چې د دنیا نه تلي وو تاسو ته د هغې نقشه معلومه شوې وه او بیا هم تاسو د هغې په طریقه باندې روان وئ وتبین لکم کیف فعلنا بهم تاسو ته معلومه شوې ده مونږ ورسره څه عمل کړی دی په دنیا کې مو عذاب ورکړی دی وضربنا لکم الامثال بیان کړي دي مونږ تاسو ته قیسې د دغه مشرانو د دغه خپل خاندانونو قیسې هم درته بیان کړي دي چې د هغې دا عذاب و دا عذاب و وقد مکروا مکرهم هغې هم تدبیرونه کړي دې موجوده و کفارو تدبیر یې وکړو په شان د تدبیر د دغې مشرانو وعند الله مکرهم د الله سره هم تدبیر د دی و د الله سره د دې د هلاکت تدبیر و خیال کراله د کشرانو د مشرانو په طریقه باندې تلو وکړلو او الله تعالی هم د دې جواب تدبیر وکړو عند الله مکرهم معنی جواب د مکر د دې د تدبیر جواب د الله سره و ان کان مکرهم اگر کو تدبیر د کافرانو تدبیر د کافرانو سو لتزول منه الجبال دومره درانه تدبیرونه چې جدا شي په هغې سره غرونه پې د خپل ځای نه څه شي د جړو نه وځي دومره مضبوط تدبیرونه د دې سره لیکن باوجود د هغې نه خدای پاک دوی هلاک کړله په خپل تدبیر سره څه سره خپل تدبیر خیال کړه که نه لکه دا څومره زورور تدبیر افغانستان ته راوړی دی یو کم 10 ملکونو خپل قوت ټول څه دی دلته راوړی دی داسې قوت دی چې غرونه پې اغوا کېږي پوه شوې که نه خدای پاک په هغې باندې څه راوستو خپل تدبیر یې پې راوستو خیال کړل دا ان مخفف دی د مستقل نه پوه شوې که نه یعنی انه کان مکرهم یقینا د دغې کفارو هغه تدبیرونه چې وو دومره درانه وو چې غرونه پې د یو ځای نه څه کړي بل ځای ته کړي خو دا په تصور کې نه رالته چې غر د یو ځای نه بل ځای ته څنګه کېږي دا مونږ ولیدله هم نه لیدل دا اوس دا غرونه چې په دې ګاډو کې وړي او دغه ته یې رسوي پوه شوې که نه مشرق او مغرب ته یې رسوي او غر ختم شي نه چې هر کله د دې په دې تدبیر باندې داسې کې بیا بادشاهي تدبیرونه لا څومره پوه شوې که نه دا یوه ترجمه ده چې ان څه دی یعنې مخفف من المثقل دی او دویمه ترجمه دا ده چې این نافیه ده این نافیه ده ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی این نافیه مثال دغه ده ما ان مدحت محمدا بمقالتی
ولكن مدحت مقالتي بمحمد دته ان نافیه ویل شي ها اگه وان کان مکرهم نو مکر د دی ها نو مکر د دی او تدبیر د دی لتزول منه الجبال چې پاغه باندې غرونه ها هغه د خپل ځای نه جدا شي معنی د دې مکرونه هیڅ شی نه د الله تعالی چې کوم دین د دغه د تدبیر په مقابله کې د دې مکر هیڅ شی نه خیال کړه چې پاغه سره غرونه چې کوم دی یو ځای نه بدل شي او بعض مفسرین وایي چې د دې جبال نه مراد رسول دي د دې د مکر هیڅ شی نه چې پیغمبران په دسه شي هغه په چې کوم دی نه داغه شي دا ذلیل شي او کمزوري شي خیال کړه کنه او پیغمبران د خپل ځای نه اوخوځي ورپاسې شي فلا تعصبن الله ګمان مکوه په الله تعالی باندې مخلف وعده رسول چې خلاف وکړي د وعده خپل د رسولانو نه دا ګمان مکوه چې الله به د رسولانو سره وعده پوره نکړي ان الله عزیز ذو انتقام الله تعالی غالب دی خاوند بدلی غسلو دی دی مجرمانو ته به سزا ورکړي په کوم ورځ به ول سزا ورکړي یوم په ورځ باندې تو بدل الارض چې بدل بشي د ازمکا غیر الارض غیر د ازمکه سابقنا بدل بشي د ازمکا غیر د لمبه ازمکنا داغه نه به بدل شي والسماوات اسمانون بم بدل شي وبرزوا لله الواحد القهار ظاهر بشي دا ټول قومونه هغه الله ته چې غالب دی په ټول باندې د ځمکې حقیقت به ختم شي د اسمانونو حقیقت به ختم شي خیال کړه لکه د دې دوه ترجمې دي د تبديل د ځمکې دوه ترجمې دي یو ترجمه دا ده چې د ځمکې ذات به باقی وي شکل به بدل شي خیال کړه لکه شکل به بدل شي د دې په تصدیق کې د جابر رضی الله عنه یو روایت ده چې د ازمکه با د دې ازمکه نه بعد ظاهر بتن لري شي لکه څنګه چې سرمند ساروی نه راکاږي او د نتک سور پاتش د نسو دا ظاهری رنگ ته نه راکاږي دا سرمن او دا دن نه چې کوم نه هغه د دن نه هغه پاتش دا رنګ د دې ازمکه دا ظاهر شکل به بدل شي د دې د غرونه د دې د سیندونه د دې د ځنګلونه دا به ټول ختم شي یذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا بیا پکې کنه کګلی چی ان پکې با غونډي بس ټول ازمکه به یو پلاټ پوه شي به دا د حضرت جابر رضی الله عنه په روایت باندې دا تبديل د څه دی تبديل د شکل دی او دویمه طریقه د تبديل د ځمکه هغه تبديل د ذات ته چې هغه امام بیهقی نقل کړی دی په روایت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې چې هغه حدیث چې راځي چې د محشر د ځمکه چې کم ده دا به د سپینو درو په شان چې تک سپینه وي او پاره کې یو بل قید سره هم لګولې دی چې دغه ځمکه به تک سپینه وي او دا ځمکه به چې پاره بچا ګناه نه کړي نو د دنیا په ځمکه باندې خو ګناهونه شوي دي کنه په دغه ځمکه به چرته ګناه نه شوي معلومه ده شول چې د دې ذات او صفت په دواړه بدل شي ذات او صفت به دواړه بدل شي دا روایت ته چا دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی خیال کړه لکه ایو بل حدیث کې چې کوم دین راغلی دی ثوبان رضی الله تعالی عنہ دا حدیث نقل کړی دی چې یو يهودي د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې په دغه ورځ باندې چې د ازمکه په بدلیږي نو چې د ازمکه بدلیږي نو دا مخلوق به کم ځای چې د قبرونو نه راوچت شي نو دی به چرته نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا خلق په پولیسورات باندې به جمع دا ټول انسانان به کم ځای جمع شي په پولیسورات باندې دا مې اس خلکو مشوره کړی چې دومره نری دی چې لکه د ویخته په شانتي هلکه چې د ویخته په شانتي دی نه دا په اربونو مخلوقات به څنګه راځي پوه شئ به کنه دا هسې خلکو مشوره کړې ده چې دومره تیره دی لکه توره او داسې نری دی لکه ویخته
پوه شئ پې که نه حیران کې خو به دومره پلني چې دا ټول مخلوق به پې ورتېرېږي پوه شئ پې که نه څوک به د پیاده په شکل کې څوک د سورو په شکل کې څوک د هوا په شکل کې کونډې به پې د یو طرفه د بل طرف کونډې به پې راځي نو دوی به زخمي کوي او غوڅی به او څوک به ترېنه د خپلو اعمالو په وجه روغ صحیح سالم ورتېر شي اووه قسمه تله دي په پولیسفرات ته پاسه د څو د خلقو نو دا خلق به کم ځایي د الله د حبیب نه تپوس کوي هغه ورته وایي دا به د پولیسفرات په خوا کې په تیاره کې به وي په تیاره کې به دوی وي رڼا به ورته دغه وخت کې نه وي پوه شوې پې که نه نه د دغه حدیث نه معلومیږي چې دا ځمکې ذات به څه شي د ځمکې ذات به بدل شي دغه روایت ته انس رضی الله تعالی عنه دی نو الله تعالی فرمایي یوم تبدل الارض دغه عذاب په هغه ورځ باندې دی چې بدل بشي ځمکه غیر الارض غیر دغه ځمکې سابقه نه والسماوات او دارنګ اسمانونه به بدل شي وبرزوا لله الواحد القهار ظاهر بشي دا ټول مخلوق الله تعالی ته چې غالب یو دی او غالب دی وتر المجرمین یومئذ تبئن مجرمان فدغه ورځ باندې مقرنین چې تړلی شي به فی الاصفاد په زنځیرونو کې د مجرمانو نه به زنځیرونه به ورته په خپو کې اچولی شوي پوه شئ پې که نه اصفاد جمع ده جمع د صفات ده او صفات څه ته ویلی شي صفات چې کوم دی نو دا زنځیر ته وایي خیال کې راله سرابیلهم او من قطران او سرابیلهم من قطران او پرتوس سربال څه ته وایي کمیس ته یو سروال دی سروال خو کمیس ته دغه پرتوک ته وایي او سربال څه ته ویلی شي سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم دا کمیس ته ویلی شي د جهنمیانو کمیسونه به د څه نه من قطران دا به د ګوګړو نه جوړ وي د څه نه به جوړي ګوګړ چې دا ډېر زر اور اخلي او ډېر زر ګرمیږي وتخشا وجوههم چاپېره کېږي به د مخونو د دوی نه النار اور د جهنم به د دوی د مخونو نه چاپېره وي د څه دپاره لیجزي الله کل نفس چې سزا ورکړي الله تعالی هر یو انسان ته ما کسبت د هغه اعمالو چې د کسب کړي وي کفارو ته د خپل اعمالو سزا ورکړي او مؤمنانو ته د خپلو اعمالو بدله ورکړي جزا عامه ده جزا څه ده په خیر کې مې استعمالیږي او په شر کې مې استعمالیږي خیال کې راله ان الله سریع الحساب هذا بلاغ للناس دا قرآن پاک تبلیغ دی دپاره د خلقو ولینذروا به چې ویرولی شي د څه دپاره تبلیغ دی لیهتدوا به ولینذروا به خیال کې راله که نه دا ولینذروا دا معطوف دی معطوف علیه نشته ابو ته مقدر کوي وليعلموا د دې دپاره چې دا خلق پوه شي انما هو اله واحد چې خدای پاک معبود یو دی وليذکر اولو الالباب او د دې دپاره دا قرآن پاک نازل شوی دی لیذکر چې نصیحت حاصل کړي په دې سره خاوندان د عقلونو عقلمند څوک دی عقلمند دا نیکان او صالحان خلق دوی ورته دهشتګرد دوی ورته څه وایي دهشتګرد وایي او الله تعالی ورته اولو الالباب وایي